تحصیل رستم سورغډيري کې د ځوان تنظیم ځوانانو د حکومتي مرستې نه بغیر رابطه پل جوړ کړو. د پل افتتاح په باقاعده توګه د رستم سماجي شخصیاتو وکړه. د ځوان تنظیم ذمہدارانو وویل چې موږ د خپل علاقې د خلکو په مرسته په 14 لک روپۍ دا پل جوړ کړو، لکم لودي چې به اوس ولس ته په تګ راتګ کې هیڅ مشکل نه وي. د پل د پرانستې حوالې سره د ممتاز علي کاکا په مشرۍ کې د یو تقریب تابعه شوی وه چې پکې د ځوان تنظیم ځوانانو سماجي خلکو بشمول د علاقې خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. تقریب ته د ځوان تنظیم چیرمن طارق خان ایډوکیټ، صدر شاه حسین، سماجي شخصیت خبیب خان، نشتر علي خان او اجاز خان وینا وکړه. طارق خان ایډوکیټ د ځوان تنظیم په خدماتو تفصیلي رڼا واچوله او یې ویل چې موږ په سورغډيري کې د خپله مرسته د پل جوړولو سره سره 48 د بجلۍ ستنې، 15 ټرانسفارمرې، 24 سی سی ټي وي کیمرې، 2 هینډ پمپې او دغه شان لارو کوڅو کلاولو سره سره نور یو شمېر تعمیري او ترقیاتي کارونه کړي دي. موږ د سره ډېری د ځوان تنظیم ځوانان ولاړ دي تاسو ته مخې ته ټولینې او دا زموږ د کلي د ټول کلي یو اهمه مسله وه. په دې خوړ باندې فرش نه یو درمپایي پنجالي به پرته وه او په ژمي کې به هم ډېر زیات تکلیف و او په شکال کې خاص کر بارانونو کې دلته پورې کورونه هم دي. ټوله زمینداري ده بلکې د ټول کلي د غر لار هم ده. اوس پکې موږ د پارک پروګرام هم جوړ کړی دی. نو دا ډېر لوی تکلیف و د زمانو نه. زموږ کله نه چې کلی آباد و نو دا تکلیف و. بیا زموږ د ملګرو چې ټول کلي کې پارمت کې کارونه کړي دي. آخر کې بیا موږ دا فیصله وکړه، سلام وکړه چې یاره په دې هم کار کوو. نو هغه د ځوان تنظیم ملګرو خپلې پیسې دغسې په دې چې کوم پټو والي دي هغې هم امداد وکړو، هغوی خپله برخه امداد وکړو. داسې د خوښه کلو چې کوم ښه ذهن والا ښه سوچ والا خلک دی هغوی هم موږ سره امداد وکړو او 16 لاک روپۍ لاګت په دې باندې راغی او دا د دې خپلو خلکو او د دې یار اشنا په تعاون باندې دا منصوبه خدای پاک سرته ورسوله. لپاره یو داسې د خوشحالۍ ورځ ده چې زه به طور چیرمن ځوان تنظیم فخر محسوسوم په دې خپلو کشرانو باندې چې زما په کار دغه کې او زمونږ هغه چې کوم ویژن و د دې تنظیم هغه نن پای تکمیل ته په رسېدو دی چې دې یو داسې منصوبه دغه سر ته ورسوله چې دا سوال نه پیدا کېدو چې په دې باندې یو عام سړی چې دغه د یو قسم سیاسي یا دغه سره تعلق نه وي هغه دوره غټه وکړي چې زه به په چانده باندې دا پل جوړوم او هغه نن دا دې ورسېد. نو دې سره زما د کشرانو هغه چې کوم اعتماد دی هغه بحال شو. نو زه ډېر انتهایي خوشحاله یم چې الله پاک دا دومره عظیم الشانه کارنامه زما د دې کشرانو نه واغستل او زما په قیادت کې واغستل او په دې ډېر زیات خوشحاله یم. د ځوان تنظیم غړو وویل چې اوس به موږ په خپل علاقه کې د پارک د جوړولو اراده هم کړې. د پارک په لاره کار مکمل شوی او ډېر زر به د پارک پرانسته هم کولی شي. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.